او القياس بسم الله الرحمن الرحیم. مشرته به دا خبر ذهن کې ساتي چې دا تقسیم د کتاب الله شروع دی په اعتبار د معنی وضعی سره او په اعتبار د معنی وضعی سره کتاب الله په څو قسمه دی ګلونو؟ په څلور قسمه دی. ها جی، خاص، عام، مشترک او مؤول. تر دغه ځای پورې به دا خبره مونږ اړو راړو. پرون مونږ ووایو چې خاص دې ته وایي چې د یو متعین ذات یا د متعین معنا دپاره وضع شوي. لکه متعین ذات نه به مونږ والو زید، متعین معنا به مونږ والو تور او سپینو. دا د یو خاص معنا دپاره وضع شوي دي. او عام څه ته وایي؟ لکه چې د افرادو یو جماعت دپاره شامل شوي، د یو خاص متعین ذات دپاره نه، یو مستقل جماعت دپاره. کله عام لفظنی او کله معننی. بیا د دې دواړو حکم سو نو احناف وایي چې وجوب العمل به لا محاله، په دې باندې عمل کول واجب دي قطعا و یقینا. څه مطلب؟ د بل څیز انتظار پکې نشته چې حدیث به تشریح وکړي یا به په قیاس چلیږي. نه، قطعا و یقینا د کتاب الله په خاص باندې عمل وکړي. جمهور علماء احناف و مشایخ د عراق همدغه موقف و، خو شوافع او ځینې مشایخ د سمرقند هغوی وایي چې نه، په دې باندې عمل ظني ته ور واجب دی. څه دی؟ لکه ځکه د خاص په هر فرد کې دا احتمال شته چې د معنی په خپل ذات باندې حقیقي معنی مراد ده که مجازي معنی مراد ده. نو نورو آیاتونو ته به ګورو، د نبي صلی الله علیه وسلم فرمان ته به ګورو، نو په خاص په هغه انداز کې عمل کوو. خبره پوه نه شوې؟ ټیک شو جي. اوس بل عنوان تاسو ولیکئ ګلونو چې حکم الخاص عند معارضة الخبر والقياس. د حکم د خاص چې کله معارضه راشي د خبر سره او د قیاس سره. خجی بیولی کے الرد على رد الخبر. بل نولی کے تعریف المقابلہ. والاعتراض بعدم تساوي الخبر، بعدم تسوية الخبر لكتاب الله. اعتراض بعدم تسوية الخبر لكتاب الله. ګلونو اوس احناف اصول بیانوي چې مونږ خو تا ته ووایو چې د کتاب الله خاص دی ته وایي چې وجوب العمل. اوس که د کتاب الله د خاص مخې ته حدیث راغی نو احناف خدا اصول دی کنه چې د کتاب الله خاص باندې عمل کول یقینا دی حدیث ته او قیاس ته انتظارو. که د قرآن د خاص مقابله کې حدیث راغی شوافع خوی چې مونږ بس تطبیق وکړو ښه په سړه سینه، هغې کار خو اسان دی. خو احناف خوی چې د دې مخې ته مونږ څه نه منو نو اوس اعتراض هم واردی، بیا جواب هم کوي. فإن قابله که مقابله رالا د خاص د کتاب الله خبر الواحد او القیاس، د رسول الله د حدیث سره چې خبر واحدی، او القیاس یا د کتاب الله د خاص مقابله رالا د قیاس د مجتهد سره وغیره. فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير
نو کچره ممکن و جمع بینهما د دواړو، څه مطلب د دواړو؟ د کتاب الله خاص او د خبر واحد دواړو باندې جمع کیدی شو. دویمه مسله، د کتاب الله خاص او قیاس دواړه جمع کیدی شو بدون تغییر فی حکم الخاص، په دې شرط چې د کتاب الله خاص کې بس تغییر او څه بدلوالی نه راځي. نو یعملو بهما، یعملو بهما، په دې دواړو به عمل کولی شي. په کومو دواړو لکه عمره؟ په خاص د کتاب الله او په خبر واحد، یا په خبر واحد او په قیاس باندې، په دواړو به عمل کیږي. ځکه چې د کتاب الله د خاص معنی کې پیسه ګډ وډ نه راځي نو حدیث ومانه کنه. و الا او کدا سي نشي، څه معنی؟ ته په کتاب الله ته په خبر واحد عمل کې د کتاب الله خاص په بدلیږي، ته په قیاس عمل کې د کتاب الله خاص په تغییر کیږي، متغیر کیږي. و الا کدا صورت نو نو یعمل بالکتاب، د کتاب الله په خاص به عمل کولی شي. په څه به کولی شي؟ په خاص د کتاب الله به عمل کولی شي. و یترک ما یقابله، او د کتاب الله مقابل به پرېښودی شي. کتاب الله مقابل به تا اصول شو د دي، تاسو اوس دې اصولو ته وګوره، تشریح به پرې وروسته کوو. د اصولو خلاصه څه شوه پوهېږئ پې؟ خلاصه دا شوه چې د کتاب الله د خاص مخې ته که حدیث راغی نو که یو بل سره ظاهري توله سمه راتله ټیک ده، که نه راتله نو یترک ما یقابله، د قرآن د خاص مقابل که خبر واحدي او که قیاسیا به پرېښودلی شي. زه طالبانو ته به ما دا ټکې وی چې دا د انکار حدیث اصول دي که نه دي؟ دی په نیت د انکار حدیث نه دی لیکلی. مونږ په دې خلکو ښه ګمان کوو، خو منکرین حدیث تاسو څومره هم ګورئ د دې اصولو نه فایده اخلي. دا وایي چې خبره واحد څه حدیث څه خبرې خو د کتاب الله د خاص کوه. دا ځای قابل غور او فکر ده چې تاسو په داسې معنی وګورئ چې فایدې ته واخلئ. دا نه چې چا کتاب لیکلی دی او تاسو هم هغه پسې روان یې. بل ولیکئ تاسو تعریف د مقابله، تعریف المقابله، هغه د ایراد الدلیلین حاشیه کې شته، المتعارضین، دوه داسې دلیلونه چې د یو بل خلاف، المتساویین فی القوه، او د دواړو طاقت هم یو شانی. دا تعریف شو د معارضې. په دې ځای باندې سوال دا راځي، عنوان کې مونږ ورکو اعتراض بعدم تسویة الخبر لکتاب الله. دا یو اعتراض دی چې حدیث خو د کتاب الله برابر دیم نه، نو مقابله څنګه د کتاب الله سره رااله؟ ځکه تا خو د مقابلې تعریف څه وکړو؟ المتساویین فی القوه، دوه داسې الټه دلیلونه چې په طاقت کې د یو بل سره برابري، او حدیث خو به کم دی د کتاب الله نه په قوت کې. دا غلطه خبره ده. دی وایي چې دا خو معارضه شوم نه، پوه پې نه شوه چې څه مطلب شو چې دا خو معارضه نه ده. نو دی یو جواب دا کوي چې یو معارضه حقیقي ده او یو صوري ده، شکل د معارضه دی. نو وی دا مونږ دې ته معارضه ځکه ووی چې دا کتاب الله خاص او دا حدیثو دا په شکل کې د یو بل خلاف دي، په حقیقت کې نه دي. په حقیقت کې نه دي. زنو دا جواب کړی دی په دلیل کې نه دي برابر، خو زاړو که مونږ برابر هم کو نو بیا به حدیث پرې دی او کتاب الله به اخلي چې کله تطبیق نه کېدو. وای پې نه شوې. نو اعتراض په عنوان کې څه دی چې دا خو دواړه په طاقت کې مساوي نه دي،
نو جواب سو شو چې د معارضې نه مراد حقیقي معارضه نه ده، دا خو د حقیقي معارضې دپاره ضروري ده چې دواړه د یو بل سر طاقت کې برابري. دا خو د اصل د معارضې شکل دی، نو چې معارضه صوري ده نو بیا په قوت کې برابروالی ضروري نه دی. نو واقع دی دا مني چې خیر دی که خبر واحده د په طاقت کې د کتاب الله نه کم دی. پر رښتیا خو مقابله نشي کولی، خو که اسې شکل د مقابلې راشي، که اسې شکل د مقابلې راشي نو حکم به بیا دی چې یترک ما یقابله، مقابل د کتاب الله به پرېږدو. مقابل د کتاب الله به څه پرېږدو؟ الکه په دې باندې څوک څوک پوه شوی. ښه، دې سره یو بل عنوان ولیکئ، سبب العمل بکتاب الله وترک الخبر. سبب العمل بکتاب الله وترک الخبر. وجه سره چې ته به په کتاب الله عمل کې او خبر واحد به پرېږدې، وجه څه ده مشره؟ حاشیه کې وی وجه دا ده چې لأنه قطعی، دا الله کتاب یقیني دی، وهما ظنیان، او پاتې شو حدیث نه وي، دا خو ګماني خبرې دي، کېدی شي رسول الله ویلي او کېدی شي نه یې ویلی. نو چې کوم سړی حدیث ته ظني او ګماني شی ووایي، دی به په حدیث عمل وکړي، ټول عمر به هم دقه کار کوي دا کم چې حدیثو سره کوي. بس د خپلو اصولو او د خپلو مشایخو نه به یې تاوی، ټول عمر به دي کې دا ملکه پیدا نشي په جامد مقلد رور کې چې هغه د ټوله دنیا رستو کې په حدیث عمل شروع کی او د تحقیق چشمه واجي. ټول عمر به دا وي، بلکې د دې کتابونو لیکلي دي ښه احسن الفتاوی وغیره، وی د مقلد قرآن حدیث سره سویمره، وی مقلد د پاره خو د خپل مجتهد قول کافی دی. او ډاګی مولوي صاحب دلته موږ سره کتاب دی دغلته پروت دی، البصائر لمنکر التوسل باهل المقابر، هغې کې لیکلي دي واعلم، په دې خبره لکه مازغه برابر کا چې ان المقلد یکون تمسکه بقول مجتهده، مقلد د خپل مجتهد قول پسې ځي، قرآن حدیث پسې به نه ځي. نو چې کم سړی مجتهد پسې را به حدیث ته خود ظني وي. ما فهمتو؟ وی لأنه قطعی وهما ظنیان، وجہ لأن فی الخبر الواحد شبهة الانقطاع یا شبهة الانقطاع عنه، وی ځکه حدیث چې دی نو په ده کې خو شبهه ده چې انقطاع یې پکې اړو د رسول الله خبره یې نه پاتې شو. قیاس نو مبناه علی الرعی، آخو د مزغو سور دی، نو قیاس خو واقعي چې د مزغو توله ده، نو د کتاب الله مقابله چې ته ګوري شي. وهو یحتمل الغلطه، قیاس کې خو د احتمال د غلطۍ شته که نه، نو په حدیث کې شبهه د انقطاع ده، نو ځکه حدیث ته رد کوم، او قیاس کې احتمال د غلطۍ دی، نو ځکه رد کوم، لہذا عمل به کوم په خاص د کتاب الله. اوس هم دي پوه نه دي ښه، دا عنوانو لګېدو تاسو عنوانو ته کوم عنوان پاتې شو چې وی لګو ټول شو که نه؟ دې کې دا یو پاتې شو الرد علی رد الخبر، خو دا عنوان ته کټ کې وجه دا ده چې د دې مطلب دا ده چې دا خبره رد کول، نو بس رد خو شو که نه چې دی ورته ظني وي او دا خبره غلطه شوه، نو بس رد شوه، نو دغه عنوان ته مستقل اجت پاتې نه شو. دی دا خبره کوي که نه، وی مونږ حدیث اله منو چې د قرآن سره موافقي، لکه چې د قرآن سره موافق خبرې حجت دی، نو د حدیث ته بیا ضرورت پاتې شو. لکه مشره کومې خبرې چې د قرآن موافق دي، د قرآن موافق خبرې خو زه هم کولی شم، ته هم کولی شي، او چې قرآن سره موافق دي نو پته لګي د قرآن ورته حاجت نشته، هسې سیوایي خبرې دي، نو بیا حدیث ته ضرورت کم پاتې شو. د قرآن موافق خو بیا زه تو هسې هم لګیا یو، حدیث خو د حجت پته اله لګي چې ظاهر کې د قرآن خلاف وي او ته ومنې، د قرآن عام په ته خاص کې نو ته حدیث منې، د قرآن مطلق په ته مقید کې نو ته حدیث منې. چې ته وایې چې زه اله منم چې د قرآن سره موافقي، د دې منلو څه ضرورت نشته، بس خو بیا هم قرآن شته، بیا حدیث ته حاجت هم نشته.
ځنې احکاماتو به قرآن اډو تذکره نه یې کړی. قرآن کې دا ویلي دي چې هر مونځ ته به اذان کې اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه نه بغیر بل مونځ ته اذان شته؟ کم ځای نه کې. ماشوم چې پیدا شي خلک یې سنتوي که نه سنتوي؟ کم ځای کې دي قرآن کې؟ دا جنازې مونځ، دا د اخترونو مونځ، دا خو اړو اساس نه لري په حدیثو کې، په قرآن کې. دا د کم ځای نه دي؟ موافقت و مخالفت دا څه خبرې نه دي که نه، دا خو د عقل خبرې ته کې. د رسول الله حدیث چې په صحیح سند راغی، څنګه چې د الله کتاب نه مجبور یې نه شي رد کولی، دغسې به د رسول الله حدیث نه مجبور یې نه شي رد کولی. دی له به اصول نه جوړه، دا د رسول الله خبرې دی او ته د مجتهدینو په اصولو مانې غرق شي. د مجتهدینو خبرې د رسول الله په حدیثو مانه. لعلکم فهمتم ان شاء الله. جزاکم الله خیر.